دا کار وکړو چې په سراکوټ کوم خلک به چې تختول بدماشانو او لال باچا نوي کس چې د مارغای سبزي او هغه تختول نورو نو دا هغه جرګې په برکت باندې هغه په سراکوټ بدماشان او خلک ختم شو. بیا داغه نه پس پشکلاوتی زموږ جرګه پشکلاوتی 400 زوړ نوم دی د برسانډي ګلتا وې دا چې د زوړ نوم ورسره سکرت د وختو اوس مونږه مرګر را پاسېدو او مونږه او دا چې دغه د دویمه جرګه چې زمونږ وا دا پشکلاوتی دا د اسلام او د ټول هغه چې د منشيات وا چې کوم آیس او کوم تبې شروع د په علاقو په وطن کې هغه د دشمنو رمضان زیاته لومبه چر شروع شو بیا پوڑو والا داغه نه پس آیس رااله اوس سلوړو والا شر ډرون رااله او پینځم رااله د سویلر او شپږم چراغ د ډاس ګولې راغلي دي یو د ټول شپږړي کې ګولې خوري دا شی چې کوم د مخ په پتاوي کې ډیرو په شپقدر تراغه زموږ علاقې تم راغلي دي او ټول شپه د خلک دا کیږي نو دا کوم خلک چې جوړ کړي ولې تاسو دا ډېر ګران کار دی زګه چې خلک خو دغه خو سړي دتل داسې وخت هم شوی چې موږ یو جوړ شپږ اته ته میاشت او کال تیر کړی خو موږ دا ویلي چې دا جوړه موږ نو کوو بل څوک نه کوي چې بل څوک یې کوي ولې نه کوم ورونو د مسلمان مفتی صاحب ناس ته ډېر عالمان ناس دي مخکې دا خبره کوم مرګه بده خبره ده خو مسلمان درې دغه ټول نه مسلمان هغه چې سړی ظالم او ظالم لاس ونیسي او هغه ته چې دا غلطه ده او هغه مطلب د لاس مات کې هغه مخالفت وکړي دویم هغه ټول دویم نمبر درجه والا چې په خپلو ته وایي چې ستا کار غلط دی او دریم نمبر هغه چې په ډګه وسره وګورو کې نه وساتي مو خو هغه دریم نمبر کې نه کم پوډري سره کم سودخور سره کم بغیرت د سره تاسو خپ غاتی پر کړه دا کومړي کنه دا جنازه چې کوم نه کړی دا واده نه کړی دا په نکاح کې نه لاس ملک شاه خالد پیر محمد اکبر مختار او افتاب دا د جرګې ټیم دی زبیان دوی ته مبارکباد ورکوم زه دې کې موږ سره سم مشران راغلي دي ملک بدر زمان صاحب راغلی هرکلی وته ویو وارث خان سیټو صاحب راغلی دی هرکلی وته ویو یحیی ناظم صاحب راغلی هرکلی وته ویو فضل ناظم صاحب راغلی هرکلی وته ویو او پیا سالار علی صاحب هرکلی وغه ته ویو چې مختصر یو صلی علی رسوله الكریم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد والصلح خير صدق الله العظيم جناب معزز علماء کرام او اسلام باندې مینو مسلمانانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته څنګه تاسو ته مخکې تحصیلدار صاحب خبره وکړه چې د یو دو خاندانانو د هغوی خپل منځ کې دشمني وه او هغې کې تحصیلدار صاحب او زمونږ مفتی صاحب هغه د صلح او د جوړې خبره وکړله او دا میشن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و چې کله مدینه منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو په مدینه منوره کې عمده دشمنۍ نه وي قرآن عظیم الشان کی رب العالمین فرمائی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ تاسو د جهنم د کندې په غاړه ولاړوئ خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو منځ کې صلح او روغې راوستلې د دغه جهنم د کندې نه تاسو آزاد کړئ ځکه مسلمانانو یو مسلمان قتل کول داسې دی لکه د چې ټول انسانیت قتل کو دا یو لوی جرم دی دغه میشن باندې الحمدلله زمونږ استاد محترم او دغه رنګي مفتی کې KPK مفتی گوهر علی شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه څنګه دې ملګرو خبره وکړه هغه یو ټیم جوړ کړی دی تاسو ابلوزم او قتل تقریبا 3 سالور جوړي په دې تیر شوی هفته کې اوشولې هغه کمیټي ساده کړی دا یو زما والد صاحب حاجی محمد امین صاحب دی بل اور سره پیر اکبر دی او نور ملګری دي دا ټیم جوړ کړی دی اوس هم 3 سالور جوړ شروع دي او یو سالور 15 ورځې مخکې
چې ستاسو د پلانګار په علاقه کې پای کې فیصله شوی و جرم یې اغستی و هغې کې مرګ شوی مفتي صاحب هغه خبره ما ته حواله کړې وه تقریبا 3-4 ورځې مخکې هغه فیصله هم د مړي وشوله د دوو خاندانونو روغه راله نو انشاءالله چې موږ له کله مفتي صاحب څنګه چې تاسو ته تحصیلدار صاحب وفرمایل چې کله مفتي صاحب راشي او تاسو له څوک راولېږي نو د مفتي صاحب دا جرګه منئ دا یو خبره کوم فرعون له چې دی نو شیطان راغلی نو دا شیطان ورته وایي فرعونه وایي تا ډېره سخته غلطي کړې ده وایي څنګه وایي ته زما نه کشري او زه ستا نه مشر یم خو ما د خدای دعوه نه ده کړې تا د خدای دعوه کړې دا ډېر غلط کار کړی فرعون ورته وایي او دا خو رانه دا غلطي رانه شوې ده خو که خوښه دي نو زه به داسې وکړم چې زه به دا د خدای دعوه پرېږدم شیطان وایي نه اوس د خلکو خدای منلې ده اوس دغه کار کوه خو صرف خبرولې مې نو دا فرعون دی شیطان ته وایي یره زما او ستا نه بل بدبخته سړی چې ګوره تا د خدای خبره ونه منله لعنتي شوې ما د خدای دعوه وکړله شیطان ورته وایي او زما او ستا نه بدبخته سړی هغه دی چې کله هغه دشمني د مسلمان سره ورانی او هغه ولې جرګه راولېږي دی وایي زه جرګې ته نه کښېنم نو دا زما او ستا نه ډېر بدبخته دی نو مسلمانانو چې د چا دشمنیاني او دې ته جرګه راغله نو بیا هغې له خپل واک ورکوئ انشاءالله جرګې والا څنګه وړي د ځان سره خو ستاسو هغه کور کې هغه خانداني دشمني هغه هر څه ختمه کړي چې دشمنۍ کې د دنیا هم نقصان دی او د آخرت هم نقصان دی رب العالمین دی دې جرګۍ زو دواړه طرفینو له اجر عظیم او عمر دراز ورکړي او الله یې د ټولو دشمنۍ ختمې کړي واخر دعوانا ان الحمدلله دا یو خیر مقدر او پلی خبره دا ده چې د مسلمان په صفت باندې د یو پښتون په صفت باندې او یو مومن چې په دې خاوره باندې دا د مومندو خاوره ده نو خوشحاله شوم چې زمونږ داسې ځوانان زمونږ داسې وروڼه چې هغوی د جرګې په ذریعه باندې یو ډېره غټه مسله هغه هواره کړه او خلاصه کړه دا زما دپاره د دې قوم دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده تحصیلدار صاحب واسف چې کومې خبرې وکړي یقیني خبره ده چې واسف خان هلته نوکرپېشه سړی هم دی یو خانداني سړی دی الحمدلله په جرګه باندې په خبره باندې ډېر ښه پوهېږي او خلاصه خبره یې وکړله عزیزانو زموږ او ستاسو ژوند چې دی قبایلي ژوند دی او ټیک ده چې موږ پښتانه غیرتمند خلک هم وي ښه خلک هم وي تکړه خلک هم وي خو د افسوس خبره دا ده چې موږ کې برداشت نشته دی هغه برداشت چې د یو ورور سره د یو کلیوال سره د یو خپل سره د یو مالدار سره وکړو هغه په موږ کې نشته دی نو دغه برداشت د وجې نه موږ ته بیا مسایل او مشکلات پیدا کېږي دښمنۍ او تربګنۍ را پیدا کېږي او د هغه چې کله پیدا شي هغه بیا ډېرې سختې تنګې په کورنیو باندې تېرېږي داسې قیمتي خلک پکې مړه شي چې هغه د هغه کور دپاره د هغه بچو دپاره او د هغه کوروالو دپاره د عمر غم وي خو دویم هوښیار خلک هغه دي پوه خلک هغه دي چې مسله او مشکلاتو ته پیدا شي مسله ورته پیدا شي هغه د جرګې په شکل باندې د عالمانو په مخ کې د مشرانو په مخ کې د الله د رضا لپاره خلاصه کړي نو زه په دې موقع باندې هغه چا له چې دا غږ نه یې کړی دی او د الله رضا پکې شامله ده دواړو فریقانو نه مبارکباد ورکوم او دا ورته ښیم چې اصل پښتو دا ده اصل پښتو هغه ده چې هغه یو ورور د الله د رضا لپاره معاف کړي نو په کار موږ تاسو له دا ده چې اول مشکلات او مسایل له ځان ساتو بیا برداشت په ځان کې کوو بیا دا سوچ کوو چې دې نه وروسته بیا ډېرې مسلې او مراحل دي ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي دا ټولې په نظر کې ساتو او درېیمه خبره دا ده چې خپله مسله او مشکل چې دی هغه حل کوو او د دې حل دپاره عالمان چې دي دا زموږ د دې ستنې دي او دغه شانتې مشران چې کوم دي په هغوی هم دا ذمهواري راځي چې په علاقه کې په کلي کې په ولس کې چې څومره مشکلات او مسایل دي د هغې د حل دپاره وخت وباسي او ذمهواري ګڼي هلته دې زه سوال او زاري به کوي زه دا منمه چې واسف تحصیلدار صاحب کومې خبرې وکړلې په جرګه کې دا خبرې کېږي خو د غږ والا د جرګې والا چې کوم وي هغه به برداشت کوي او د هغه په غرض او مقصد دی چې دا مسله او دا خبره حل کړي نو زه او ځینې بیا چې څومره راغلي خلک دي چې د خیر په موقع کې شراکت کړی دی او د جرګې ممبران چې کوم دي دوی ته خراج تحسین پېښ کومه الله تعالی یې دوی له اجر ورکړي
او دا خبره یو ځلې بیا کومه چې موږ ورته تاسو له برداشت پکار دی او سره پکار ده دا تریخوالی دا کینې او دا بغضونه ایستل پکار دي او خپلې مسلې او مشکلات د جرګې د لارې او د عالمانو او د مشرانو په خوله باندې هغه کول پکار دي. ډېره مهرباني، ډېر قدرمن او عزتمند اوسئ.